نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا 28 نمبر آیت مخی آیاتونو کې الله پاک انعامات بیان شو او زده انعامات تو پنا شکر باندې الله رب العالمین نکیر ذکر کی الله رب العالمین پد آیاتونو کې فرمائی کہ اے کفارو تاسو څنګه کفر کوي حال دا دې چې تاسو مړوي نو مارا ژوند کوي دنیا کې وتا سو بیا مړکم بیا وتا سو زرا ژوند کوم او ما ته واپس راځي او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل بیانې چې په دې ځمکه کې دا تمام سيزونه مستاسو د فائدې د پاره پیدا کړی او د دین بعد الله پاک اسمانونه و پیدا کړل او الله په هر څه باندې پیدا په دې آیت کریمه کې دو پیری جون راغلي دي یو د دنیا جون او بل د اخرت جون د داسې قسم آیاتونو نه منکرین د عذاب قبر د قبر د زندگی نه انکار ثابت دی او وی یو جون د دنیا دی او بل د اخرت دی ځکه په دې آیت کې یو جون د دنیا ذکر دی او بل د اخرت دی د قبر ذکر پکې نشته چې د قبر ذکر پکې نشته معلومه ده چې په قبر کې عذاب ثواب نشته دا دلیل د نن سبا دور معتزله چغي مشهور دي پنوم د پنځپیریانو باندې پنځپیریان دا دلیل د آیت ننسی چې په قبر کې جن نشتا ځکه په دې آیت کې د قبر ذکر نشتا پنځپیریان د نن سبا دور یو گمراه جماعت دي د گمراهی وجوهات دا قوی ډیر دي خو یو وجه دا چې په قبر کې هغه عذاب ثواب نه وي او ما سره د الله پاک په حکم او توفیق او فضل سره د دې معتزله او پنځپیریان ډیر کتابونه موجود دي الحمدلله دومره دا پوری یو عالم تصریح کړی دا کتاب نوم دی عقاید علماء اسلام او داغی صفحہ یو سلسلور دیرش اگی کی لکھی قبر کے عذاب کا معاملہ نہ تو اس قبر میں ہوتا ہے اور نہیں اس قبر والی جسم کو ہوتا ہے الفاظ دادی اردو کی لکھلی دی ما سردان اس کے دو دی قبر عذاب پر ایک قسم نشتی اور دا کتاب پسفا شپک سو پنزیش کی لکھی قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا دا پنځپیرانو د عقیدې غټ کتاب تقریبا 200 صفحې کتاب دی نو د دې آیت کریمه نه د معتزله د دې دور چې مشهور دي په پنځپیرانو باندې هغه په قبر کې د عذاب او ثواب په انکار باندې دلیل نیسي اوس آیت کریمه صحیح محمل سدي چې کوم مفسرینو ذکر کړی دي چې کوم پوهانو ذکر کړی دي هغه دا دي چې زندگی کامل زندگی ښکار زندگی هغه دو دي ښکار زندگی اجتماعي زندگی یو د دنیا دا او بل د آخرت دا او د دې علاوه دو زندگی پټي دي انفرادی دی شخصی دی یوازی دی یو د مور د گیډي جون دی او بل د قبر جون دی قبر کې خلق جدا جدا وي
او د مور په ګیډه کې هم خلک جدا جدا وي. قبر کې جون باندې خلک نه پي او د مور د ګیډې په جون باندې عام خلک نه پي چې چاته جون حاصله پي هغه زندگی دې کې نشته. دې کې کوم ذکر دي چې کوم اجتماعي دي مشترک دي. دنیا کې هر سړی په جون پیږي چې دا ژوند دی ټول تخکاره د اجتماعي ژوند. په آخرت کې هم دا ښکار وي. نو د دنیا د راتلو د پیدایش د انسان نه وړاندې د مور د ګیډې ژوند بیان نشو ځکه هغه انفرادي دی. د دنیا اجتماعي ذکر شو. د آخرت د ژوند د راتلو نه وړاندې د قبر بیان نشو ځکه هغه انفرادي دی اجتماعي د آخرت. دا دلیل اهل سنت په دې طریقې سره ذکر کوي چې دو ژوندونه ښکاره اجتماعي د دنیا او د آخرت هغه ذکر دی. د مور د ګیډې ژوند دا د دنیا د ژوند مقدمه ده. بس د دنیا چې ژوند راغی مور د ګیډې پکې راغی. د آخرت ژوند دا انتهایی او اجتماعي ژوند دی او د قبر ژوند د هغې دپاره مقدمه ده. نو چې د آخرت راغی د قبر والا پکې راغی. د دې آیت په ذیل کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کوي چې عذاب او ثواب د قبر د احادیث متواتره او ثابت دي. بل تفسیر کې معارف القرآن کې دې ځکه لیکي وې دا غي نور دلیل ډیر دی اگر چې دې ځکه دا غي دلیل وې نشته. او پدی باندې یو عالم کتاب لیکي نور محمد تنویر رحمت الله علیه او باغی کې د قبر د جن 50 آیاتونه ذکر کړی دي چې قبر کې جن شتا او د نبی علیہ السلام حدیث د سلو نه زیات ذکر کړی چې په قبر کې جن شتا. نو دا مسلمانان چې دا دنیا کې ځان ستړي کیو دا قبر د تکلیف نه ځان بچ کړي. جدا مسله د چنن سبا خلق د ډېر سيزونو انکار کوي. یو پکې انکار د قبر د جنم کوي لکه په دغه قبيله کې یو سړی چې داغي تنقیب شو نه اخره کې د ارسن انکار وکړي چې هغه ته موږ تاسو منیر شاکر وایو. همدا د پنځپیران د پاټه خو لګي ترقی کنه اخره کې بیا بخاری او مسلم او د حدیث کتابونه منکار د ترقی کړو. بهر حال دو جندونه ذکر دي نو کدو نه دي ذکر پاغه باندې مسله نه رزق نور دلایل. او په دې آیت کریمه کې رب العالمین فرمایي چې دا تمام دنیا میں استاد د فائدې د پاره پیدا کړي. ولی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ټول دنیا استاد د پاره او تاسو سره پاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تاسو زما د عبادت د پاره. دنیا د انسان د فائدې خو انسان سره د پاره د الله پاک د بندګۍ د پاره. نو چا خپل مقصد د جن پیجندلې د الله بندگی کوي او چا نه د پیجندلې نه پوهان دي اله به او پیجنې چې سترګې پټې شي. نور پیجنې به غيب او کله چې سترګې پټې شي ځکه د دنیا د سترګې دا دوکه کې پرتی دي دې ته نه کار کیږي چې اصل جن را روان سترګې پټې دو نه پس. نن په بخاری شریف حدیث مبارک کې تیر شو چې نن دنیا دا عمل شتا ثواب نشتا حساب نشتا او جستر کی پټی شو اخرت راشي نو بیا به حساب وی عمل بني. منګ د عمل پځې کیو د حساب زې منګ سر لانه د شروع او د حساب زې به بیا وی خپل تو بیا د عمل زې نوي نو دلته عمل پکار دی. اول بدې کې الله پاک فرمایي چې زمکه پیدا کړو بیا اسمانونه او بل ځای کې سورې نازعات کې الله پاک فرمایي والارض بعد ذلك دحاها الت اسمانون بعد مکا. علما فرمایي د زمکه ماده اسمانون اول پیدا او بیا الله پاک اسمانونه پیدا کړ او د اسمانونه پیدا کېدو نه بعد الله پاک زمکه خواره کړه. نو چې چرته د اسمان نه وړاندې ذکر دی په اعتبار د ماده سره او چې کله د اسمان نه وروسته ذکر دی په اعتبار د خورېدو سره. نو پیدا اول دا خورا شوی رستو دا اسمان دی په درمیان کې دی. نو الله جل شانه فرمایي دې ځکه تاسو د پنځپیران عقیده بیان شو د دې عقیدې په انکار باندې کوم چې د پنځپیران تاسو ته بیان شو. زمونږ د پاکستان د شلو مدرسو اتفاقی او فتوا راغلی دا
عذاب قبر کی صحیح صورت کې منکر کا شرعي حکم اغه لیکلي دي چې د کوم سړي دغه عقیده چې کوم تاسو ته بیان کړه دا سړي د اهل سنت والجماعه نجات والا جماعت نه خارج دي اعتقادي بدعت دي او گمراه دي منس کول د سړي بس مکروهي تحریمی دي او مفتی یوسف لدانو شہید رحمت اللہ علیہ پا آپ کے مسائل اور ان کا حل کی لکھی کہ دادا سے سڑی درس اوریدل هم ناجائز دی پنچپیرانو درسونه با ناوری ځکه هغې کې په اعتبار د فیدې سر نقصانات زیات دي نو طبیعي چې زه به ګټه حاصله کړم او نقصان به ته ورسي د هغې دپاره ښه صورت دا دی چې سړی د خپل علمو درسونه او بیانات اوري او خپل اصلاح پرې وکړي نو فرمایي کیف تکفرون بالله تاسو څنګه کفر کوئ په الله پاک باندې وکنتم امواتن او حال دا چې تاسو وې مړو دې ځکه مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه یو عجیبه فائدہ ذکر کړي چې دې کافرانو خو الله منو ولې مخکې تیر چې الله پاک فرمایي چې تاسو پیدا کړی کافرانو مې چې الله پیدا کړی مشرکان کافران دا منی چې خالق صرف الله دی بوتان خالقان نه ګڼي لیکن هغه انکار د نبی علیہ السلام نه کو چې دا پیغمبر نه منو نو الله پاک فرمایي چې تاسو څنګه کفر کوئ د نبی علیہ السلام نه انکار تا الله پاک د خپل انکار نسبت کو چې دا تاسو زمان انکار کوئ د نبی علیہ السلام نه انکار کول داسې دی لکه د رب العالمین نه انکار کول او د رب العالمین نه انکار کول کفر نو د نبی علیہ السلام نه انکار کول هم کفر دی ځکه کافرانو الله من نبی علیہ السلام یې نه من او الله فرمایي تاسو څنګه ما نه منئ نو دوی الله منو نو نبی علیہ السلام نه منل بعینه الله نه منل نو د نبی علیہ السلام نے انکار کول داسې کفر لکه څنګه د رب العالمین نه انکار کول کفر دی د رب العالمین ارشاد ته ویل شي قرآن او د نبی علیہ السلام ارشاد ته ویل شي احادیث دواړه منل ضروری دي قرآن به هم مني او نبی علیہ السلام به هم مني نو فرمایي وکنتم امواتن تاسو ویمړو لا پیدا نه فاحیاکم پس تاسو مارا ژوند کی په دنیا کې ثم یمیتکم بیا تاسو زمړکم په دنیا کې به د باندې مرګ راشي ثم یحییکم بیا تاسو را ژوند کوم په آخرت کې دا قبر د مور د ګډ جن پکې بیان شو ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک طرف ته تاسو واپس کول شي هو الذی ذا الله پاک غزاد کی خلق چې پیدا کړی دا لکم تاسو د پاره ما فی الارض جميعا هغه تمام سيزونه چې دي پزمکه کې ټول ستاسو د فائدې د پاره د زمکه سيزونه ټول د انسان د فائدې د پاره ثم استوى الى السماء بیا الله پاک اراده وکړ اسمان طرف ته فسواهن سبع سماوات پس برابر کړو اسمانونه وهو بكل شيء عليم او د الله پاک پر چیز باندې پیری واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين